مختلفو کافرانو بیا ورپسې د حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام انعامات و ذکر شو. فطرتن خبر داو چې په پلار باندې کوم انعام شوی وي نو بچي منی، لہذا هم د دې وجنا اوس بحث او بیان کیږي د بنی اسرائیل په حق ل باندې چې دا د مدینه منورې اوسیدونکي خلک د قران پاک په اصطلاح کې بنی اسرائیل هم ورته ویل شوی دي او یهود هم ورته ویل شوی دي. بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام، اسرائیل یعنی عبد الله، اسرائیل دا د عبرانی زبان لفظ دی، عبرانی، او اسرائیل ویل شي عبد الله تا، او دا نامه د حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. دا اسرائیل نامه یې څرنګه شو؟ تفسیر نعیمی لیکلی دی چې اسرائیل نامه یې داسې شو چې د چکم پلارو اسحاق علیہ السلام د یو پیرا په کمره کې عبادت کو. یعقوب علیہ السلام ته وی چې بچی ته داسې کارو کړي ته ودرېږه وی څوک بم ګورن دنه نه راپري. هغه ورته چې ډېر ښه شو پلارا. جبرائیل علیہ السلام راغی د انسان په شکل کې او په دغه دروازه او په گیټ باندې ننوځي. یعقوب علیہ السلام ورته وی چې تنشن نه وته. هغه ورته چې ما ضروری کار د اسحاق علیہ السلام سره زه ورتم. اچھا نه تنشن ورنه مړه خو تر دغه پیری چې یعقوب علیہ السلام شو د جبرائیل علیہ السلام دی خو پیژنی نه او یای ک پیژنی نو د پلار دا حکم دمره په زور اور دی چې پرشتم د نن پری. یعقوب علیہ السلام چې کله بحث شو او خبرې تیزی وکړي دغه جبرائیل علیہ السلام سره چې د سړی او د انسان په شکل کې راغلی و نو اسحاق علیہ السلام دننه شور واوریدو بار وروته. ورته چې بچی څه ډیر شور ته جوړ کړی دی چې پلار دا سړی چې زننه ورنوزم او تاره ته ویل چې څوک پم نه راپري. اچھا ما خو ته چې څوک نه راپري خدا خو جبرائیل علیہ السلام راپري دا خو وحی راوړی دا خو فرشتہ و. بچنه نه وته څه خبرې هغه ور سره وکړي او هغه نه بعد چې بیا پاس لاړو اسمانو ته څو وخت پس بیا راغی جبرائیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام ته یې چې زه د الله تعالی دربار نه راغلم او الله تعالی را ته فرمایي چې دا یعقوب علیہ السلام د پلار خبره دمره سخت مانی. چې الله پاکي چې ما ته دا ډېر خو لګي دا خبره او د یعقوب علیہ السلام د ما سره نامه چو دا د فرشتو غوندې نامه شو، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، د فرشتو غوندې نامه الله تعالی چې دا زویر کوم او د ما سره د یعقوب علیہ السلام نامه بل می وشو چې هغه نامه اسرائیل. نو ځکه دا د فرشتو غوندې نامه یعقوب علیہ السلام ته ملاو شو نو ځکه ورته ویل شي بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام. په مدینه منوره کې يهوديانو سیدل او هغوی ته الله تبارک وتعالى دا انعامات ور ووري او ته چې کومي وعده را سره کړی وي په تورات کې او د تاسو مشرانو چې کومي وعده کړی وي هغه باندې تاسو پورواله وکړو او تاسو په تورات کې دا ټول خبرې ویلې دي چې نبی اخر زمان برادرمی هجرت وکي، دو قبلو ته بمونځ کی،
دا صفاتونه به پکې نو ویل تاسو دغه وادونه مخ اړو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ تاسو نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعام تو چې انعام کړی دې مالکم پتا سو باندې واوفوا او پورا کئ بعهدی وعده زما اوفی بعهدکم پورا بکم ز وعده د تاسو و ایایا فرحبون او خاص زمانہ تاسو ويریږئ و امنو او تاسو ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې انزل تو چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم تصدیقون کې دی دا کتاب د پاره چې د تاسو سره دی ما سره داسې کتاب دی چې هغه د تاسو کتاب تصدیق کوي قران پاک د مخکینی تمامو کتابونو تصدیق کوي یی چې دا ټول نازل شوی دی. ولا تکونو او تاسو مکه کو اول کافر به اول کافران به په دې کتاب سره اول کافران د ځانو نما جوړو. نو دا کې یو سوال کیږي چې قران پاک نه اول انکار چې د مکه کافرانو کړي ٹھیک شو. نو اول کافران په قران پاک باندې څوک شول؟ د مکه کافر ٹھیک شو. دلته الله تعالی اهل کتاب ته يهوديان ته چې تاسو په دغه قران پاک باندې اول کافران ما جوړي. حالانکه اول کافران خو هغه سورته بقره خو مدني سورته مدینه منوره خبر روانه اول کافران خود مکی والو. جواب یعنی په اهلی کتابو کې اول کافران بتاسو شو. مکی مشرکان خو اهلی کتاب نه، اهلی کتاب هغه چې د اسمان طرف نه یو کتاب په نازل وی دا غیب د زمانه مبارک په نبی باندې. نو مطلب دا چې په اهلی کتابو کې به اے يهوديانو اول کافران تاسو شو چې دغه کتاب نه تاسو انکار وکړو. اما کی کافر قاسم کړه په اهلی کتاب نه وی تاسو اهلی کتاب ولا تشتروا او تاسو ما خلو بیاات زما د آیاتونو په بدله دو سرا سمنن قلیلا پیسې لګي و ایایا فتقون او خاص زمانہ تاسو ويریګو او ډار شو. تاسو ما په آیاتونو په بدله دو باندې پیسې ماخلو. طالبانو دا ترجمه لګه خاص دا کو او ان شاء الله ډیره خبيز دا کو ځکه چې په ختمو باندې روپیا غستل په نه مراد ٹھیک شو. الله پاک فرمایي تاسو د ما پایاتونو په بدلې دو باندې پیسې ماخلو په بدلې دوی ماخلو. کاریانو صاحبان تاسو نه پوښتنه کوم طالبان چې تاسو کوم ځای له ختم لاړ شو آیاتونه بدلو کا آیاتونه تلاوت کوو وای څه شي کو آیاتونه تلاوت کوو ته بدلو خو نه کنه او چاپلار به بدل کی. لہذا دغه کې هغه خلق مراد دي دا ټول د بنی اسرائیل ته خطاب دی. يهوديانو کار دا او چایاتونه به بدل دا وګوره مکمل رکوع صرف دا رکوع نه مخکې رکوعات روان بلکې نن ټول بیان په بنی اسرائیل باندې. نو خبره دا او چې بنی اسرائیل به داسې کار کړو چې مالدار د پاره یو حکم غریب د پاره بل حکم. دا نه چې تورات ختمونه به وکړو بیا هغه پیسې اغستې او الله ورته چې ما دا ما ځنې خلق شته چاغه یې چې په تلاوت باندې او په ختمو باندې روپے اغستل څه شي دي ناروا دي. څه شي دي ناروا. او چې کله بیا 1 تاریخ شي نو وړ کو ته چې 100 روپے پیس راوړو څورته وي. نو په دغه وړ کو کې بیا داسې وړ کې نشتا چورته چې استاد جی تا خو چې په تلاوت باندې پیسې اغستل ناروا دي. مونږ په غون ختم روپے اخلو ظالمه تی په قاعده بغدادي مخل تی په الف لام میم سپاره باندې پیسې اخلو. مونږ ختم کو څوک ته شهرا کی شکرانه کی ایران کی هیڅ خبره نشته. مونږ چانه ګیلا نشته ختمونه مونږ پیسو لپاره نه کو. خو چې کله 1 او 2 تاریخ شي دی چې لکه هغه پیس راوړو لکه دا پیس ته څه اخلي دا پلان کوي ورکه په وته به سپاره کې وته به سپاره پیس اخلي او دا بل په اومه کې او دا بل په پنځمه کې او دا بل په قاعده نورانی کې. نو عجیبه غونډه منطق خدای چې د سپارو په ټیم کې د ماشومان او غوته تاوا او جوبته ډکاوا چې میاش پورا شي او چې د حبيبي مدرسې طالب علمان یو ځای لاړ شو ته ختم کې تو شکرانه ورکه چې ما مدان راوړل نورونو درځي کې ځان پوي کوي زنه یم. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304
نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو چې په تشي باندې پیسې اخلو نو قران پاک ډیر حقدار دی چې تاسو په اجرت پیسې واخلو. قران پاک ډیر حقدار دی چې تاسو په پیسې واخلو، یعنی اخلو یې په. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 304 او یو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 304 باندې بل حدیث راغلی. کوم حدیث؟ هغه صحابه کرام تلیو په سفر باندې، صحابه کرام تلیو په سفر باندې. یو ماشومه منډه راوي رونو دا مسلې زده کوو لکه متوجه وته کینو. ماشومه منډه راوي صحابه کرام په تاسو کې څوک دمګر اشتا؟ صحابي فرمایي چې ما ورته چاو زیم کنه زوی سر لاش. هغه سړی دم کړو لړم چې چلےو او په شکرانه کې ورله دیش وځي ورکړي ګډه وځي. شکرانه دغه دیش وځي او ګډه چې ورکړي راغی دغه مخاومدا سي تله هغه مخارمه سره راغی. نو صحابه کرام وی چې هغه پر خپل منځ کې نه تقسیم او ترڅو پر چې موږ نبی عليه السلام نه پښتنه نه کړی واپس چلاړ. سفر کار را ختم کړو سره د امیر روان دي صحابه. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کې دی 304 نمبر صفحه بخاری شریف جلد نمبر 1. چای په تلاوت پیسې غستل ز باجوړ ملای چې ما خلو کنه قران او حدیث چې ثابت کو کنه ځکه دا خود حقیقت او تحقیق ځای دی. په دغه ترجمه کې به موږ ریسرچ کوو ان شاء الله. نو فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک راته و فرمایل چې څه شی ته ویلو چې تاغه سړی دم کړو الله پاک شفا ورکړه چې ما په سورته فاتحه ویلا. چې بیا مرته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال په شکرانه کې دیش وځي او ګډي را کړیا و سره شو. چې نبی علیہ السلام مبارک راته فرمایل چې وضربوا لي سهمن په خپل من کې سره تقسیم کو ګور ما برخم پکې وکړو په مینا باندې وای ولا میزه تو خپل کې تقسیم کو ګور ما برخم کې رانه. نو نبی علیہ السلام مبارک هغه شکرانه چې په تلاوت باندې اغستل شوی دو خپل برخم پکې اخلي او د باجاوړو د ثوابه ملایي چې ما چې په قران باندې څوک پیسې واخلي دا په دغه آیات کې راغلی. دا ټاپته په ما نه لګي، دا ټاپته ډایرکټ د حضور علیہ السلام په ذات باندې لګي. ټول وایي چې استغفر الله. ولا تشتروا تاسو ما خلو بیااتی زما د آیاتونو په بدلې دو سره ثمنن قلیلا پیسې لګي. و ایا فتقون او خاص زمانہ ويرګو. ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو ما ګډو حق بالباطل د باطل سره. وتكتم الحق او ما پټو حق وانتم تعلمون او حال د چې تاسو پوهیږئ. واقیموا الصلاة او منځونه ادا کو. واتوا الزکات او زکاتونه ورکو. ورکعوا او رکوع کو ما راکین د رکوع کوونکو خلق سرا یعنی په جمع باندې منځونه کو. اتامرون الناس آیات سو حکم کو خلق ته بالبر پنه کې سرا وتنسون او هیر کړم دي انفسکم فل زانونا وانتم او حال دای چې تاسو تتلون الكتابه تلاوت کو د کتاب افلا تعقلون نو تاسو ویل نه پويګو. واستعینوا او مدد غواړو بالصبر په صبر سرا وصلات او په مانځ سرا. وانها او بشک دغه مونږ لکبیرۃ خامخا ډیر دروند دی الا مگر دروند نه علی الخاشعين باجزی کوونکو خلق باندې. صبر څه ته ویل شي؟ خپل نفس او عقل دا د شریعت مطابق کول ته صبر ویل شي. نفس او عقل تابعدار جوړول د شریعت دې ته ویل شي صبر. نو یو سړی نه پښتنه وکي چې راځه جامې ټیم دی مړه ودرګه ټیم ډیر دی او داس مې یا نشته او کورته وې چینا هغه خبره دا غره په سر باندې یو سړی دی او زرګونی تقسیمي 5000 تقسیمي نه بچ ها چرته ودرګه ما زمدر مو ودرګه. حالانکه غره سر ته خطل څومره مشکل دی او یو څلور رکعت مونږ څومره آسان. بس الله پکې چې کوم خلکو کې خشوع وی عاجزی وی پاغو خلکو باندې دامن ډیر سپک او چې بچا کې نوی دامن ډیر دروند دی ډیر زیات دروند دی. الله پاک زموږ تاسو په خاشعين کې شمار کې امين په وایي. خشوع تشته ویل شي د نفس هغه حالت چې ظاهر باندې اثر وکي
د نفس هغه حالت چې په ظاهر باندې اثر وکي او سکون او اطمینان په یو سړی کې راشي دغه تویل شي خشوع تفسیر قرطبی لیکلی دی الذين عاجزی کون کی هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین کوي انهم بشک دوی ملاقات ربهم ملاوی کی په خپل رب سره وانهم او بشک دوی الیه دغه الله تعالی طرف ته راجعون ګرځا واپس کیدونکي وي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کو تاسو نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعمتو چې انعام کړو ما علیکم پتا سو باندې وانی او بشک ما فضلتکم فضیلت در کړی تاسو ته علی العالمین د زمانه په خلق باندې واتقوا ويرجوا يوما دهغ ورزنا لا تجزي چې بدله بنور کوي نفس یو نفس مؤمن عن نفس د نفس کافر نا شیئات شیء ولا يقبل او نبشی قبل ولی منها د نفس کافر نا شفاعت سپارش ولا يؤخذ او نبشی اخستلی منها د نفس کافر نا عدل سپیدیا ولا هم ينصرون او نبد دوی سره امداد کولای شي پوریز د قیامت باندې کدا کافر غونډه دنیا د سرو د سپینو زرو الله ته پیش کی چې الله دا واخله خو ما پرې چر ته یا ما الله پکې دا باندې قبلي پات شو مسلمان د پر سفارشیان شتا نبی علیہ السلام مبارک دے اولیاء دی بزرگان دی عالمان دی حافظان دی صالحان دی شہیدان دی دا بدا مومنانو دا پارا سپارش نکی او دا کافر دا پارا اچ قسم سپارش نشتوئے وَإِذَا هَرْ كَلَا نَجَّيْنَاكُمْ چه نجات در پرمونگتا ستا من آل فرعون دا خلقو دا فرعون یسومونکم رسولو بیتا ستا سوء العذاب بد عذابنا یذبحون ابناءکم حلال والبی ابناءکم زامن دتاسو ویستحیون او جوندی بے پر خودی نساءکم لوران دتاسو وفی ذالکم او پدے کے بلاء یولو امتحانو من ربکم دستاسو در رب دا طرفنا عظیم دیر لویم حضرینو فرعون خوب لیدو په خوب کې ویني چې د بیت المقدس نه ور راپورته شي او په دې مصر کې چې څومره بني اغلی د فرعون قوم دی قبطی تمام قبطیان چې دا وسیسي ډیر زیات غبراو سبای چې راویښ شو د خوب والا خلک راو وخت اچھا دغه خوب تعبیر مال راکو ټول مرته وی چې را په دغه د بنی اسرائیل چې دلته وسیږي او د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام په دور کې د شام نه راغلی وو او دلته په مصر کې وسیږي دغه کې به یو وړکې پیدا کیږي او د تا بادشاہي به ختمي ځکه چې ور راپورته دی اتا کامي سوې دی او دوی روغ را موټ پاتې شي اچھا سوکو اچھا په کار دای چې دا وړکې ختم کړي شي حکم جاری کو چې وړکې پیدا کیږي وېش میں وړکې پیدا کیږي وېش میں پدا باندې سکیورټي والا کسان مقرر کړل په هر کور کې بار سکیورټي والا ګولیاړو دروازې ته او یوای خزم مقرر کړل هغه خزې بدننه په کاله کې هغه په ناس ته استو پیری بیا غوړکې ویژلې کوم زنانو چې په ګډو باندې بچیوم هغه معلومات به دغه زنانو وکړل او بیا به مطلب چې هغه ویژل په دغه طریقې سره فرعون ظالم 12000 ماشومان شهیدان کړل 12000 او دستی به پیدا شول بس چاړو باندې وای نو چونکه خطر د وړکی نه و نو وړکی ویژل او وړکی دې ژوندې پرې خوې نو دغه آیات کریمه کې دغه خبره و اب یا مخکې مختلفو آیاتونو کې دې بیان روان دي خدای کې صرف دمره بیان تاسو واورو وَإِذْ فَرَقْنَا او هر کلا چې جدا کړو مونږه بكم البحر پتا سو باندې دریاب فانجیناکم بس مونږ نجات درکړو تاسو ته واغرقنا او غرق مونږه آل فرعون خلق د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل دا الله تبارک وتعالى شان ته ګورا دا بیان نه بار بار روان نو دلته مونږ چې لګ ترجمه وکړو مخکې دا خبره ټوله روانه ان شاء الله خصوصا په سورته طه کې موسی علیه السلام دغه واقعیا ډیره په خیسته طریقې سره پتا طریقه دا سوا چې موسی علیه السلام مناظره وکړي ورڅ وکړه فرعون سره
اخره کې د الله پاک د طرف نه حکم ورته ملو شو چې بس بنی اسرائیل راو باسا او زه تاسو ته هجرت وکړم. بنی اسرائیل ویل دا خادمانو فرعون خلق سره خدمتونه به کړل کپتیان سره وی چې سبا موږ اختر وېز دو موږ لسره زر سپین زر دار. مثال په تور یو کور کې به دوا کا خادمانو بل کور کې به دوا کا خادمانو سره اوس په نیور کې چې زمانہ بس موږ خادمان دیو سبا د اختر وېز دو ته خوري خو نه به بیرته راوړو. دا الله پاک شان ته ګورا چې په نیمه شپه باندې موسی عليه السلام غون قوم ته ویل چې چاته بیا یو نه ګوره جاسوسي چا نه کړ ټول قوم په نیمه شپه باندې راووت. فرعون دا سلک باندې خبر شوی وو چې یاره دا خلق درومي خو فرعون دا ویلیو ځان سره خلکو ته ویلیو چې کله چرګان بانګونه وای نو تاسو به ما د چرګ بانګ سره راوي خو که خیال هم کړی د غازان نمک کې دا چرګان بانګونه ونوي نو چې کلم چرګ आवाज وکي نو ما براوي خې په دکټ کې. اچھا الله تعالی ټولو چرګانو ته ویل چې خبردار چې بانګونه واخو یو چرګ خو چې مجال د چې خپل نه आवाज وکړي تر دغه پیری چورا میر پر راوخاته او خلق شول. اچھا خلق ورا وتختید ځکه چې ویلو چې اختر منو نو اختر به کوم ځای کې مناواله دا وتختید. فرعون وی چې بس اوس خو خبره غشو خیر دی ورپسې درومم خو هغه پیر نه درومم چې د وزي کلیجی منی خړلې هزار د حکومت شه طالب مانو مرته طبيعت برابر شوخه نو وزای ورته حلاله کا او زر زر هغه تازه کلیجی تی راوخ کا ول راویټه صالح دی والیدا چاغی او خوړه بس ټول را روان شو مړه خو تر دغه پیر دریای نیل را ورسید. موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورته چې علینا فرعون روان دي سره د لخر قداته رحمت الله علیه فرمایي چې شپږ لک بنی اسرائیل او 12 لاک د فرعون خلق بنی اسرائیل 6 لاک واغه یو په 12 لاک. جامع البیان دا یو تفسیر دی هغه د لیکلی حاضرینو یوشع ابن نون علیہ السلام هغه چې په اسپا باندې په دې وبو کې اسه لاړ سزا یې پیری چې ډوبېدو بیا لاړ چې موسی علیہ السلام داسې حکم ته کړی چاو لاړ اخیره کې الله پاک ورته فرمایل اے موسی علیہ السلام په دې امسا باندې وغدا دا دریا چې وی والو د قدرت نشانو ته ګورا چې په دغه وبو کې الله تبارک وتعالى وچه دولس لیارې جوړې وچه دولس چې دا دولس لیارې جوړې شوې او بنی اسرائیل هم دولس قبیله وو دولس خیل وو نو په دغه باندې ار یو خیل ور روان شو. فرعون دا چې ورسېدل نو دوی بس اله پیری وته نو دوی فرعون کوئی چیرې نه درومم خو بس الله په پور جوړ کړو چې روان خو شو چې خم منځله ټول ورسېدل دا 12 لاک کسان بس لیارې په ماته شو ټول مته په دغه دریاب کې تباہ او برباد شو. نو الله پاک بنی اسرائیل ته نعمتونه وخی چې ګوره تاسو مشرانو سره ماتوم راخلي غړي کړي او اوس چې نبی اخر زمان راغی او تاسو په مدینه منوره کې تاسو غرمی کونو سره ماتوم راخلي غړي کړي او د نیکو او د غرمی کو د مشرانو کې ګړه بچای منی نو تاسو په نبی علیہ السلام سره ایمان نه راوړو نو دا ورته ځکه ها وایذ هر کلا فرقنا چې موږ جدا کړو بكم البحر پتا سو باندې دریاب فانجیناکم بس موږ نجات در کو تاسو ته واغرقنا او غرق موږ آل فرعون خلق د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل وایذ هر کلا وعدنا چې وعده وکړو موږ موسی علیہ السلام سره 40 ليله د سلويخ شپو چې کله قوم تباشو د فرعون والا او بنی اسرائیل روغ رمټ فاتح شول نو موسی علیہ السلام ته حکم وشو چې کوئی تور لراشه سلويخ تورې زولا چې زه تعالی یو کتاب درکم کوم کتاب راکې تورات کتاب موسی علیہ السلام ته لاړو د شپې به عبادت کړو او د ورځې به روزه نیولې و او هغه کتاب د زمرد په تختو باندې لیکل شوی تورات هغه ته ملاو شو. موسی مو چې شته او سا دغه موسی د ټکی معنی څه مو دا د عبرانی زبان لفظ دی عبرانی دا یو زبان دی لکه موږ چې عربي او پښتو فارسی عبرانی یو شی
مو یی وبوتا او سا یی ونه او موسی علیہ السلام هم چونکی هغه مور چې په صندوق کې واچلو سورته طه کې دا خبر روانه نو دا صندوق په وبو کې روانو او ونه سره بم لګیدو نو چې کله بیا په فرعون پاغه کومه کال کې ویل تیر واغه تسیده شو او بیا راوغسو نو نامه په موسی کې ځکه چې وبو د ونه نه راوغسو نو مو معنا وبو او سا معنا ونه امام رازی سے فرمایي ښا وعدنا وعده وکړه مونږه موسی علیہ السلام سره 40 لیله سلوخ شپې دا سلوخ شپې کوم شپې ذوالقعده او د ذوالحجې لسورځي ذوالحجې دا غټ اختر میاشت نو دغه لسورځي او د غټ اختر نمبر کې دا جان چې کوم ورځو کې چی ثم اتخذتم العجل بیاونی ولو تاسو خای من بعده رستو ددنا وانتم ظالمون بیاونی ولو تاسو خای په عبادت سره رستو ددنا وانتم ظالمون او حال دای چې تاسو ظالمانو موسی علیہ السلام یې لاړ دته قوم ته څوک لري خو هارون علیہ السلام سامری زرګرن دی په دې بنی اسرائیل کې خلکو ته چې وخلکو فرعون په تباشو فرعون تباشو او دا سره زر سپین زر راول چې دې ته یو بل شی جوړ کړو خلکو تراجم کړنو ډېر شی زکه چې اوسه خبره 6 لک کسانو سره سره سپین زروي نیمو سره یې درېمې سي ولا سره یې ډېر شی دغه سامری ته ښای جوړ څه شي ته جوړ کړو ښای خو پیژنه ښای خو ښای چاغه ته جوړ کړو نو دغه سامری د زرګرانو ارشي ته فکر دي اجه زرو قدر زرګر سره نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په یو مکلی دلو چاغه قدم بکی خو غزای برشین شو جبرائیل علیہ السلام په اسبه باندې سورو او چې کوم ځکه به قدم کې خو موسی علیہ السلام لراغله نو غزای برشین شو زرګر وی چې را په دغه سړی کې ته چلستا او په دې اسبه کې او په دې خوره کې کمال نو کوم ځکه چې اسبه خېخي غزای برشین شو بازای رایتو کڅوړه غونډه پیدا کړو خدای ځان سره سنبالي شو نو دغه سخی په خله کې به چې دا خوره واچاله بغیدو په دې خوره کې ژوندۍ غوډه و چکلا دغه سخی په بغاري والی نو بیا هغه ویل سامری ویل خلکو ته چې وا خلکو موسی علی السلام نعوذ بالله او د تاسو ټول خدای چې دا سخی دغه سجده لګي نو ټول خلکو بیا دغه ته سجده لګي نو سامری خو پورا د اندوان باندې عقیده و اندوان غوا ته ډېر پدرانه ګوري نو په دغه طریقې سره موسی علی السلام چراغی واخذا بلحیه اخیه یجر الی مخک بیان روان دی داری کې هارون علی السلام د ګیری نه ونی او دا شیراح او ته یا ابن امه لا تاخذ بلحیه اے ما مور زویا ګیری نه مثلا نسی دا خلق را باندې ما خوشاله و اجنو ته د خلکو ته نوې چې اسکی عبادت ما کو جوړتا ویل مو کو نه منل او یا زره کسانو اسکی عبادت کو 12000 کسان بچو او یا زره کسان نو په دغه طریقې سره الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته فرمایي چې موسی علیہ السلام دغه قوم به التزام قوم چې کله یو بل ویشي توبه داغو چې یو بل بویشي چا چې اسکی عبادت نه کړي هغه راپورته شي او هغه سړی ویش دي چې چا اسکی عبادت کړي دای توبه ابن اسرائیل توبه داوا او د نبی علیہ السلام د امت توبه څو او ګناه باندې صرف خپشه او بیا یې کام بزا توبه مونږ ته څومره اساني و ها نو سامری ته وی چې سامری دا څه کړي ولا اجمړه بس دا ما خو او تاب کې څه کار اجه خدای د پداسي بیماری باندې واړه چې نه تعالی ته ګوتې وروړې شي نه ته چاله ګوتې وروړې شي چا بچ دله ګوتې وروړې سخت تبه به پیرا ایسه د غرو لیوانای شو بس پغره کې بیا چې ما چې ګوتې را نه وړ څوک راغی ولا ما چې لاس ما راوړ غړېګه خلاص نه راوړ ای غرو لیوانای شو دا پته مون لګیدل چې چیرته لاړ دا پیغمبرانو په دعا یا د نیکانو په دعا چوي بیا داس هغه انسان خدای پاک په شرمو
وای ظهر کله وعدنا چې موږ وعده وکړه موسی علیہ السلام سره 40 لیله سلويخت شپو ثم تخستم العجل بیاونی ول تاسو خی په عبادت سره من بعد رستو ددنا وانتم ظالمون او حال دی چې تاسو ظالمانو ثم عفونا بیا موږ معافي وکړه کوم تاسو ته من بعد ذالک رستو د دینا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسو وَإِذَا هَرْ كَلَا آتَيْنَا چمونږ ورکړو موسی کتابه موسی علیہ السلام ته کتاب تورات د زمرد په تختو باندې لیکل شوی وو والفرقان او فرقان ورکړو لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت بیا موزو وَإِذَا باغتم کی قال چ فرمایل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم ازما قوما انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم بخبرو ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنی ولو د تاسو سخی په عبادت سره فتوبو الی بارئکم تاسو توبه او باسو خپل پیدا کون کیتا فقتلوا انفسکم نو اوج نو خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا به بهتر وي د تاسو لپاره ان د بارئکم پنیز د پیدا کون کی د تاسو فتاب علیکم توبه قبول کی الله تعالی د تاسو انه بشک د الله تعالی هو التواب الرحیم هم د خطوبه قبلون کوي او ډیر رحم کون کوي موسی علیہ السلام ته حکم وشو چې یو او یا کسان برابر او دلی راوله کوئی تورلا چاغا د رزقی د عبادت پاک لا توبه وباس او وی چې الله بس مون قوم نه غلطی شوی و تور ته معفو نو او یا کسان موسی علیہ السلام وټاکل نیکان کسان الله موږ تاسو ټول نیکان کسان چې بوتلل ورته چې الله پاک به سره خبري کیو تاسو سره بیا غو کو توبه ورته واسو کوئی تور لای چې بوتلل ګوردا بنی اسرائیل دمرا عجیب غونډه خلک سپینا وریز راغلا په دې غره باندې را ټیټه شو موسی علیہ السلام ټول ته تاسو په سجده باندې وګرځي په سجده ټول وګرځي چې الله موږ غلطي شوی نو موږ قوم نه غلطي شوی ته ورته معافي وکي څه کسان وې شل شول تاو کوم کړو چې را ځنه کسان قتل کو او بیا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله پاک دا سوال کو چې یا الله کدا بنی اسرائیل هم دغه ځان نه وښنی دغه ټول او یا زره کسان په مرشي ځکه چې او یا زره کسان عبادت کړي نو یا زره کسان چې مرشي دوی خاندان نه دي د دوی کورونه دي د میراث ټول نو یا الله ما په کنو څه کسان قتل کړل هغه خلکو چې چا د سخی عبادت نه وکړي او څه کسان مطلب چې د هارون علی السلام او دغه کسانو په سپارښت باندې معاف چې کله دا سکارو شو او هغه وریز مریض پورته شو خبره واوري دی والله پاک ته فرمایي چې ګوره زه تاسو توبه قبلوم او بیا پر داسې غلطي ما نو دوی څه ویل چې موسی علی السلام پتا باندې هغه پر موږ ایمان نه راوړ تر څو پر چې تا الله مون تخکارا راو خاله راوستری تشي له چې توبې وباسو الله ته وشاړ او ته ور خبره بدله کړي وی چې نه دا الله چې موږ وینو مخامخ نو په دغه ټیم کې تندر راغی یو ورته ولګي د تندر مرش بل تندر راغی بل ورته په ولګي بل ورته په ولګي بل ورته په ولګي یو مړ کې دوه نور ورته قتل او یا وړ کسان مړ شو موسی علیہ السلام الله پاک تعارض کیا الله دا او یا کسان ته مړ کړل دا خود بنی اسرائیل مشرانو اجسل د عمره خود سلو سردار د عمره دا خو مشرانو دا څنګه چل دا خو ما وسرم نه مني بني اسرائیل مشران مولا وېشل او یا الله کلتا فخوي ته مخکم وېشلی وای خو ما خو په مبد نه مو ما خو به سرم نه مني زه موسی علی السلام په سپارښت باندې او یا وړ بني اسرائیل الله تبارک وتعالى بیرته ژوند کړی د دینه دا خبر را ثابت شو چې مخلوق د الله په حکم باندې ارڅ کړی شي هم لیدل دغه دنیا ساينسدانان بچته یو سړی را ژوندای کی اوچت نه اوچت تکړه نه تکړه نه چې مخلوق څه نشي کړای ډیر د افسوس خبره او یا کسان باقی در ژوندۍ شي مخکې نور کسان را ژوندۍ شي ګور ترجمه ته وای زهر کلا قلتم جویل تاسو یا موسی اے موسی علیک السلام لن نؤمن هرگز به یقینون کولک پتا باندې حتا تر دې پورې نر الله چې مونږ اوینو الله تعالی جهرتن خارا
فاخذتكم الصاعقه نوني وليتاسو تندر وانتم تنظرون او حال دای چې تاسو قتل ثم بعثناكم بیا موږ را ژوند کړی تاسو من بعد موتکم رستو د مرګ د تاسو نه فشفاعت او په سپارش د موسی علی السلام باندې لعلکم د دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسو. موسی علیہ السلام چې کله فرعون قوم تباہ شو د سخی عبادت هغه خبرم ختم شو ټول توبې وخت کې او بیا لګړې را گزارای وکړه. نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې وکوما دا الله پاک د طرف نه یو بل حکم راغی چې تاسو لاړ شو او د موږ چې کوم خپل علاقه او شام بیت المقدس پا باندې کافرانو قبضه لګولې او الله پاک چې تاسو امالکه کافرانو سره جنگ دوی ورته چې صحیح دو روان دي ټول روان شو چې کله د شام حدود لور رسیدل نو دوی ته اطلاع ورکړې شو خبر ورکړې شو چې امالکه دمر غټ غټ کافران دي چې د حد نه زیات. ایو روایت کې راځي چې 12 کسان موسی علی السلام ورول لګل چې تاسو د حالات وګورئ چې 12 وړه کسان هغه یو سړی په لاس کې راوغستل دمر خو غټ اجه چې شل راغلی تاسو جنگ لراغلی اجه په ګیډي باندې کې نه لګرل تله کله چلاړو خزي ته چې دلته راشه دا څه کسان مراوري چې موږ له جنگ لراغلی اجه کوم دي چې دا غي کرا کو ذکر ګوره 12 وړه کسان دا کسان چې په دا کې ګوره دوه ډېر نیکان خلک هغه لاسو کسانو والو ویل چې وای دا خو دمر غټو چې په پوکی باندې ګورځي دغه سره موږ جنگ چرته کړی شو بنی اسرائیل چې دا خو ولا چې اختیار خبره هغه دوه کسانو والو نه ویل نو دغه کې بنی اسرائیل خو روان شوی وو سرحد د شام لور رسیدل باندې لور رسیدل خو لیکن چې کله دا اطلاع ملاو شو هغه کسان چې کوم لګلیو جاسوسي ده پاره هغه کې ځنې کسانو دا خبره لیکړه دوی مطلب چې واپس شو وی چې موږ جنگ نشو کړی فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو د طرف د لاړ چې موږ مدته یخ کا کړناستي الله پاک ورته چې ها دا سه عذاب الله پر راوښو چې سبې به مزل وکړو چې کلی لبیرته چو او چې شپې به د شور د خامخه ود کېدل سبې نه به ماخامه پر مزل چې شپې به د شور سبې به بیا ته پر مزل د سر نشو بیا به مزل وکړو شپې به چې د شور بیا به مزل د سر نشو نو میدان تی دا وتلس میله میدان دی چیرته د شام او د مصر په منځ کې 18 میل دی ښا. نو غرض دا چې هغه ذکر دی وزللنا نو په دغه ټیم کې ډېر انعامات بیا راغل موسی علی السلام له څلويخ کال دا معاملې اور سره وشو څو کال موسی علی السلام ته چې موسی علی السلام نه خوراک شته میدان دی نه سیر شته ګرمي دو نو بشتا تګیو نه خوراک شته وګیو او نه رڼا شته تیارو د شپې دا به څکو موسی علی السلام دا تمام انتظامات ورته برابر کړ څه شي مطلب چې هغه ورته وکړو الله پاک ته سوال وکړو سره وریز په دوی ویاړو الله پاک ته سوال وکړو ٹھیک ہے یو والا 12 چینی ته روان شو د 10 نوخ لا 15 فوټ پیرتیګه او چې ساري اصل لګرا کوګن اوسم پرتاو ته پاره نو په دغه طریقې سره د 12 چینی او خوراک څه اوس رکړی مړزان او تورنجبین دا څه و چې د شاتو نم ډېر خوښ شي دا به دغه ته ملاوي دو او دا غي باوجود تر دغه پیری چې موسی علیه هارون علیه السلام وفات شو میدان تیه کې او موسی علیه السلام او دا نه پس بیا یوشع علیه السلام مقرر شو نبی شو علیه السلام او بیا دا غون قوم ځان سره روان کړو او شام فتح کړو او بیا مخکې خبره سره روان وزللنا او سورې جوړ کړو مونږه علیکم الغمام پتا سبانی د وریزو وانزلنا او مونږه نازل کړیو علیکم المن پتا سبانی تورنجبین والسلوى او مرزان کلو خریتا سو من طیبات ما رزقناکم
پاک هغه شینا چې مونږ درکړی تاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم نو کړی په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی چې په خپل ځانو باندې به ظلم کولو نو لباسونه وب رڼا هر یو شی ورته ملاوي تر دغه پیری چې ماشوم به پیدا شوم سره د الله توبه پیدا کړي نکونه نه غټېدل وخته به نه غټېدل دا دمر ګور موسی عليه السلام دا معجزات ته ګور چکل علاقه فتح کړو یوشع ابن نون سے پیغه شو نبی مقرر شو او علاقه فتح شو نو الله پاک حکم راولګلو چې و بنی اسرائیلو په دې بیت المقدس کې و دروازه او چې درو سرونه ټیټه او ورڅو دوی څه کوي په کخې دو باندې روانه ګوره دغه عجیب خلک الله ورته چې سجدي پال یعنی سر ټیټ کو نیت ته سجدي وکړو او بازار څخه نوځ دوی چې نه کخې دو بیا الله په ورته وی چې حتتون یایو څه یایو حتتون یا الله موږ ته ګناه معاف کړي دوی بچوي حنتتون یا الله موږ غنم راکړي حنتتون دا نن به جوړ زیات حنتتون فی شعرتن هغه خپل ویږي کې غنم پکار دي ګوره دا دمر ظالمان وایذ هر کلام قلنا چو المغا ادخلوا داخل شتاسو هذه القريه دغه کلی ته بیت المقدس ته فقولوا نخرج تاسو منها د دې کلینا حيث شئتم هر چرته چې تاسو په خوي رغدن فراخا وادخلوا الباب او داخل شو دروازې ته سجدن د سجدي په حالت کې وقولوا او یا تاسو حته لفظ د حتتنا نغفر لكم وبخو تاسو ته خطاياكم خطاګان د تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې موږ بزیات کو نیکانو ته ثواب فبدل الذين بس بدل کړو هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا ورتویل شیو چې تاسو حتتون یو دوی وی چې حنتتون غیر الذي علاوه ده غنا قيل لهم چې ویل شی و دوی ته فانزلنا نمغ نازل کړو علی الذين باغ کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب طاعون مرض پر هغه ښا خو دې تخرګو دوه کې سره سره دانه راوښو او دا غنا او یا زره کسان مرشو ښا نن سبا خلک وي یاره پریشانی وو خپایو زړه سکون نشته خود نشته چې ګناهو کې مبتلا دي دا الله په نافرمانی کې چې مبتلا نو عذاب را درومي ګوره خو دستی زکات توبه نه د ښکارن راځي چې دا د نبی رسول الله برکت دا وګوره نافرمانی کړي او کړه توعون مرس پر مخ کې ګوره بيزوګانو خبر ور روانه چا بيزوګان ته جوړ شي نو دا الله پاک د نافرمانی نه په هر وخت کې ځان ساتل پکار دي الله دې موږ تاسو ته حفاظت نصیب کړي مونږ نازل کړو پاوی کسانو باندې چې ظلم کړي او رزن عذاب من السماء د اسمان نا بما كانوا په سبب د هغه عمل قانون چې ود يفسقون چې فسق به کولو و اذ استسقى او کله چې وغختي او موسی عليه السلام نا کله چې وغختي او موسی عليه السلام کله چې وغختي او موسی عليه السلام لقومي د خپل قوم د پاره قوم خلق ورته وی چې موسی عليه السلام او په کار دي مړزان مو خړل اورید کړه شی مو خړو لہذا او په کار دي تګی شو فقلنا بس او المنغا ادرکو اغا بعصاك الحجر فخبل همسا باندې تیگا فانفجرت بس روان شوی منه د دې تیګنا 12 عینا دولس چینه قد علما په تحقیق سره پیژندلا کل اناس هر یو ډلې مشربهم اغا زائد څخاق بل کلو خری تاسو وشربو او تخو تاسو من رزق الله در رزق الله تعالی نا ولا تاسو او تاسو مدرمو فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کوونکی دا د موسی علیہ السلام معجزه وا چې د تیګ نه دولس چینه روان شو او دا د نبی علیہ السلام معجزه وا چې په بخاری شریف کې په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 505 باندې دا حدیث مبارک راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د حدیبی په مقام باندې صحابه راغلل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او بنشته نبی علیہ السلام مبارک فرمایل اے صحابه تاسو لاړ شو او یو لوخه راوړو او پاغه لوخه کې لګي او براوړو صحابه لاړل او لوخه راوړو پاغه لوخه کې لګي او بوي هغه راوړو چرایړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل لاس مبارک کې خونو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دغه واقعي روایت کوي بخاری شریف حدیث ته تاسو ته مویل 505 صفحه باندې جلد نمبر 1 کې ذکر دی جابر سے فرمایي چې د نبی علیہ السلام د غوتو مبارکونه د ابو چینه روانه شوې لوخیم ته ډکړل وم څخلې
او د سنم په وکړل سارولم ور کړی. نو یو صحابي ورته چې جابر صاحب په دغه ټیم کې تاسو څومره کسان؟ چې په دغه ټیم کې مونږ 1500 کسانو. او چې ما د جابر صاحب یې چې کچیرته په دغه ټیم کې مونږ 100,000 کسان وایم نو د پیغمبر مبارک د ګوتو مبارکو د اوبه مونږ ټولو لپاره کافی شوی وای. تیګه نه اوبرا وتل یو لوی کمال دی. خود تیګو نه اوبرا وسی کنه تاسو ګور نه اوبه رواني دا غار اوبه یا نور اوبه خود ګوتو نه اوبرا وکل دا بیا ډیر اوچت کمال. او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د موسی علیہ السلام د معجزې په منځ کې فرق. ها وایز قلتم او هر کله چې ویل تاسو خچکله یغو خړل مړزان او تورنجبینان صفی الله کری سي چې دا یو خړل نو څلويخ کاله ټیم دی کنه نو دا طبيعتونه لکه هغه شو اسه سرکشه غوندي وکنه فن بب کې ذایقه او کېډه راخوي د موسی علیہ السلام په برکت باندې ملاو. خودی سرکشی کړه وی چې نه مخ مړه بادرنګ پکار دي پیاز هم پکار دي مسور دال هم پکار دي غنم هم پکار دي یو شی بل څه داسې نه وخت پالک هم پکار دي صاحب هم پکار دي. موسی علیہ السلام ته چې خدا پکار دي بس دا مړ ځانو دا هر وخت نشو پړ اور دې خدا سے کارو کو چې دا خو به تیار نه ملاويږي چې تاسو یې په ګډه ګډه پالک پورا ورځيږي نه عبادت رنگو کڅوړې ودا نه دا به تاسو کارو په دغه میدانو کې وکړو تکړه شو. میدانی تیه کې مطلب چې دوی کوشول داسې لاندې ځایو او هغه ځای کې پټای مټای جوړ کړو او هغه شوري کړل نو مړزان بند شو او دغه هغه شوري کړ. نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې دام فرمایلی چې کني وای بند کړی اوس بم راوړی ده بس بند کړ ځان باندې. نو دغه وجه نه د نعمت ناشکری نه وکړه. کوم نعمت ته حاصل دی هغه ناشکری تما کنه الله به درځنی واخلي بیا به ستر کې راوړي. مړزان اوس وخت څومره اهم خوراک دی چرته په کمو یا په زرو کې چرته په یو دعوت کې دا مړزان د ملاوي. وایذ هر کلا قلتم چویل تاسو یا موسی اے موسی علیک السلام لن نصبر سرب من صبرن قوالا طعام واحد په یو خوراک باندې فدعو لنا نو غواړه زموږ د پاره ربک د خپل ربنا. قوم خلق څورته ای غواړه څورته ای بیا وایو کنه څور په ایمان ویا په ایمان وایو چې چلا الله تعالی د بنی اسرائیل او الله تعالی نو وای کنه وو کنه خنو ډایرک څنګه نه غواړي. قوم خلق ډایرک څنګه نه چې یا الله مونږ صاحبو پالک پکار دي بادرنګ هم پکار دي ډایرک نه غواړي. او یو آیات کې نه راغلی وګوره بار بار راغلی اے موسی علیہ السلام ادعو لنا تیو غواړه. دغه نه دا خبره ثابته شو چې د ځان نه یو نیک سړی تا اتانه چې نیک وی او ته ویر شي ورته وي چې صاحب پیر سے مبارکہ بزرگ سے ولی اللہ سے نیک انسان ما لپاره لګه دعا وکړه. مطلب دا چې اولیاء الله او بزرگان الله او نیکانو په خپل باندې د ځان د لپاره دعا وکړل دا ډېر بهتر کار دی. نو که څوک دا وایي چې لکه خود دعا والے بن جاؤ په خپل دعاګانې غواړو کنه الله خو شارک نه نږدې دی مړه څه شي کوچې دې دي څو. نو تاسو ورته وایو چې موسی علیہ السلام له قوم شل واری راغلی دی اور تویلی چې مثال په تور دغه دا شی را لوغواړه دا شی غواړه موسی علیہ السلام دا ورته نه ویل چې زای مړه الله خو شارک نه نږدې دی په خپل باندې الله نه دوا وغواړو دا ورته نه څل ورته نه معلومیږي دا چې صحیح دیندار فلم دوا غواړه او ځان نه نیک سړی نه اخته نه چې دا وره دا وګړه ثابت شو. فدعو لنا اغواړه زمونږ لپاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چراو باسی مونږ ته مما د هغه سنا تنبت الارض چراشن کوي زمکه من بقلیا صابود د زمکینا وقثائها او بادرنګو د زمکینا وفومها او غنمو د زمکینا وعدسها او دالو د زمکینا وبصلها او پیازو د زمکینا. قال او فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام اتستبدلون الذی آیات تاسو په بدل کې اخلو الذی اغشی آیات تاسو په بدل کې اخلو الذی اغشی هو ادنا چا ډیر کمزور دی بالذی د اغشی په مقابله کې هو خیر چا ډیر بهتر دی.
مرزان او تورنجبین ورکو او بادرنگونا او غنم او مسور پہ اخلو احبتو کشو تاسو مصرن ایو خارتا فإن لکم بشکشت تاسو پارا ما حغت سألتم چه تاسو غختی دی وَضُرِبَتْ او کی خود لشو علیہم الزلتو پدوی بان خواری والمسکنتو او مختاجی وباؤ او اختشل بنی اسرائیل بغضب من اللہ دا اللہ پا غضب باندی دا چلا ذالک دا بانہم پا سبب دا دے چه بشک دوی کانو یکفرون بی آیات اللہ چه کفر بای کولو پا آیاتونو دا اللہ تعالی بانے ویقتلون النبیین او شیدان کول بای پیغمبران بغیر الحق پنا حق بانے ذالک دا بما پا سبب دا حق سعصوا چه نافرمان او دوی وکانو یعتدون او دوی چه دا حد نبتیر دلم ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی دي والذین او هغه کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى او عیسیان دي والصابئین او دستور عبادت کوون کې دي من هغه څوک امن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې یقینو کی په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پورز اخره باندې یقینو کی وعمل صالحا او نیک عملو کی فلهم بشته دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د خپل رب په نسبانه ولا خوف او هیڅ رب نبی علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی خفقیږي. دا ځکه یو اعتراض ذهن لري چې الله او فرمایل چې کوم يهوديان او عیسایان او دستور عبادت کوونکي الله ومني او ورځ د قیامت ومني بدا خلق کامیاب دي الله باجر کوي. نو حالانکه موږ تاسو چې سوچ وکړو نو امنت بالله کې او شي نه چې په دغه او شي نو کې څوک یوم نه مني دا سړی کافر. نو دته امنت بالله کې دوه شي نه ذکر شول هغه پنځه ذکر نشو. الله یې چې څوک دوه باندې واستیک دغه مطلب دا دی چې نه په او کې به او اړه مانی خو دلته چې الله دوه ذکر کړل یو دا چې من امن بالله هغه څوک چې ایمان وروړي په الله باندې صحیح ایماندار دی په الله باندې صحیح ایماندار چې دا الله به ټول خبرې مانی او په ټولو خبرو کې دان دي چې پیغمبرانو معنا ورځ د قیامت معنا کتابونو معنا فرشتي معنا لہذا غونډه من بالله کې راغلی صحیح ایماندار چې ته د الله ټول خبرې او د الله په ټولو خبرو کې دا ټول شامل. ها وَإِذَا هَرْ كَلَا أَخَذْنَا چمغا واغستا میثاقکم لک وعده د تاسو نام ورفعنا ومغرا پورته کړو فوقکم الطور د تاسو د پاسا کوهی تور غر خذو ونسی تاسو ما هغه اتیناکم چمغا درکړی تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره. نو دا کیسه دا سوا چې موسی علیہ السلام مبارک څکسان بوتلل دغه خلقو دا وینا و چې را مونږ دا الله تعالی خبره اوریدل غواړو. موسی علیہ السلام ته ډیره خبر راځي کسان ځان سره بوتلل کوئی تور لا دا مختلف حالات دي کنه چې کوئی تور لې بوتلل نو الله تبارک وتعالى ور سره هم کلام چې دا الله تعالی خبره واوریدي نو هغه خبرو چې کوم نشست او هغه تیر شو موسی علیہ السلام ته چې اوس خو به منو کنه ارسل وچ نانا مړی ته نه قالوا سمعنا خبر موردی هو عصینا نیمه. نو الله تبارک وتعالى جبرائیل علیہ السلام ته حکم کو جبرائیل علیہ السلام ز فلسطین یو غر پر پورته کاو په وروي ورځاو دا سی ویډا قدم کیو باندې ورکا جبرائیل علیہ السلام دغرنا خپل وزر لاندې کړ یوم الغرو یوم الله 3 میله غرو یو فلسفه 3 میله غرو د فلسطین یو غرو وغیرہ پورته کو او دوی ته چې د باندې درغورځا او چار څه منو ما خیر ټول د سجده باندې وګرځیدل اجه پاس په راکاتل نه چې منو ارڅم منو بس بیا ته هغه درکو بیا هم سرکشو. ها خذو ونسی تاسو ما هغه اتیناکم چې مونږ درکو تاسو ته په قوت په مضبوطیا سره وذکروا او یادوي ما هغه فيه چې پدې کې دي لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ. ثم تولیتم بیا تاسو مخواړولو من بعد ذلک رستو د دینا فلولا فضل الله کچرتنو فضل د الله تعالی علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت الله تعالی نوې لکنتم نخامخ وای بتاسو من الخاسرین د تاوانیانو نا
قوم د داوود علیہ السلام کیسه او چې دام د بنی اسرائیل سره تعلق سره ټول بیان د بنی اسرائیل روان دی کوم حماقتونه یو کوم کمزوري او کوم نقصانونه هغه ټول دلته بیانېږي او الله پاک د طرف نه کوم انعامات او غمر بیانېږي او په دا باندې خبرداري ورکړي چاله د مدینه منورې بنی اسرائیل ولا د مدینه منورې يهوديان چې تاسو مشرانو داسې کړ داسې وسره وشول نو تاسو په داسې ما کو کنه چې بیا داسې سره وشي نو دا داوود علیہ السلام قوم ایلا یا ایلا دا یو علاقه د مدینه منورې او د شام په منځ کې ساحل سمندر دی ایلا یا ایلا په نامه باندې یادېږي الله تعالی حکم وکړو چې تاسو به د خیالي پولیس باندې د مایان افکار نه کو دغه قوم ته وي داوود علیہ السلام خلکو ته چې تاسو به افکار نه کو نور ورځ باندې کو خیالي پولیس به نه کو اله دا الله پاک قدرت ته ګوره چې خیالي پولیس باندې مایان دم رډیرو چې بالکل به وبته نه ښکارا کړي دا څه په سر باندې روان نو داود علیہ السلام سره د 12,000 کسانو پاتې شو او یا 1000 کسانو داسې کارو کړو چې د خیالي پولیس باندې میان ډیرو کنه نو لختای به تی بوتلو دغه دریاب نه دغه سمندر نه خدا شي غاټ تالاب به ورته جوړ کړو ناغه وب براغله سره د میان به پکې خډیرو ناغه تالاب به ډک شو نو د اتوار پولیس باندې بیا میان رانیول په سمندر کې میان رانیول سخت او په تالاب کې مایان رانیول آسان ځکه چې لګي وي کنه څه بوچ شي دا کار دوی کړو داوود علیہ السلام ورته چې دا کار ما کو 12000 کسان د سره چې دوی ته دا کار ما کو دوی ما غسه دا کار جاری ساتل اخره کې دمر راتم شول چورته چې مونږ تاسو سره دیوال چې تاسو یې اوسې کو مونږ دلی چرته عذاب را نشي مونږ در سره کې مبتلا نشو دیوال وکنهستو دیوال جوړ شو څو کال دا کار کو ورېزو کې ورېزو چې داوود علیہ السلام د قوم خلق ورېزي چې راپورته شول چې ګوري دیوال نه لپاره ډېر زیاته خاموشي و حالانکه یو ځای کې او یا زره کسانو سې کې نو ډېر پای بلی ور لګېدلې او څو خامخا افراد خلق مړه خو هغه سړی چې پاس په دیوال ور خطلې او کتلې نو د ځوانانو نه بيزوګیان جوړو او د مشرانو نه خنجران او ټول د سترګو نه اوخ کې روان نو داوود علیہ السلام له خبر راوړ چې دا څه کار دی داوود علیہ السلام هم ډېر خپه شو بس شي درې ورځې ژوند دیو او د درې ورځې نه علاوه بیا ټول بڑ شو نو الله پاک یې چو ګورا کوم حکم چې زو حکم دا هغه حکم مخالفت ما کو کنه نور قسم زناور بدرځنی جوړ کم ولقد خامخ په تحقیق سره علمتم الذين تاسو پیژندل هغه کسان نه تداو چې زیاته کړو منکم د تاسو نه په سب دې په خیالي ورس کې فقلنا بس المنغ لهم دوی تكونوا شیطاسو قردتن خاصین بيزوګیان خوار شوی فجعلنا نمغ وګرزول دا واقعا نقالا عبرت لما بین یدیها داغه زمانه خلقو د پاره داغه زمانه خلقو د پاره عبرت شو چې څوک د الله د حکم نه پرمانی کی کې دای شي خندیر یا بيزوګای ته جوړ شي و ما خلفا او درستو زمانه د پاره هم یو عبرت شو و موعظه او نصیحت شو للمتقین د متقینو خلقو د پاره و اذ قال هر کلا چې فرمایل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې تاسو حلال کوي بقرتنی وغوا حضرینو د موسی علیہ السلام په دور کې یو میراث سړیو ډیر زیات مالدارو ستړي شوی خو نه موسی علیہ السلام په دور کې یو میراث سړیو چې ډیر زیات مالدارو ترز وای راپورته شو او دا سړی وېشلو چې دا سړی کله وېشلو کتابو لیکلي دي تفسیر قرطبی چې دغه سړی نامه وا عامل نامه وا تفسیر قرطبی لیکلي ترز وای راپورته شو دا سړی وېشلو او په لیاره کې واچل نو همدغه ترز وی شور جوړ کړ
او دا سړی چا ویژل دی د خلکو د شرم چې بیا په کوم وایي چې نه خپل سړی غورونه غوښتو. موسی علیہ السلام نو ورغه ورته چې موسی علیہ السلام موږ دا ترز وای چا ویشته دی او چا ویژل دی او دا چا ویژل دی او دا په ډیر راغه کړو دا به ماته چې تاسو وسوخه هغه ورته دا څه کار وکړو چې لاړ شو یو غوا علالکا او دا غوا په یو ټوکړه باندې دا مړ یو هغه نو خپل به وال وای هغه ورته چې زتا ته چې دا مړ چا کړه دی ته چې غوا علالکا. نو موسی علیہ السلام خدای ته وګوره دا خندارا پر ما کړ هغه ورته چې ټوکې نه کړ سره ټوکې د جاهل خلکو کار دی اختیار درته یا وزله خدای خپل باندې قاتل دی. اجه خانو دا غوا به څنګه زړاو کا ځوان اجه نن ډیره زړاو نه ډیره ځوان خا چې رنگ څنګه دی رنگ به څنګه دی ته خدای خپل باندې غالو اچھا رنگ دای چې سور غوندې رنگ دی سور رنگ دی ورته چې خاص سور رنگ دی چې سور بخون غوندې نه نکري ځاله اچھا څنګه غواو داسې داغ مخ شغل کینی لگا مطلب چې پخای یا کاګوي یا نور داسې ستر غړندوي داسې اچھا نه بے داغ بیا ولراغه یو ته چیرې دا زمکه اړای کنه هغه څورتي یو ورته کې څورتي مشرانو لطیف شاه جی سے ارټم نه خدا غزمکه چراړي کرواندا یو چکړای شو کني شکای ورته چې نه یو مې کې خو لګداو چې ښا برابر اجه ښا زه ټیک شو دا جزرا پیدا کوم مړه خو ګرځې دو پسې ها تر دغه پیری چې هغه را پیدا کړه چا سره را پیدا کړه یو یتیم سره لارې وفات کې دوه دغه یو غوای ځنګل لاړو الله پخته چې یا الله دغه یو غوامو دا زتا په نامه باندې دغه ځنګل کې پریم یا الله ته حفاظت وکړي ما بچای دی وړوکې او خزم عثمان او دغه غوا لپاره بخامخه چاره راوړي غیا براوړي او یا الله ماته داسې بیماری لګیدل چې زه په ځان پوهیږم چې زه څورې زومل ما کله مچ دا بچای را غټ شي یا الله ما دا امانت درته او تورس پاره او زه به کور کې وایم چې هغه غوا په ځنګل کې د الله په نامه پرې خون څورې چې پس دا سړی مړ شو دا غوای په ځنګل کې د الله په نامه پرې خو د الله په حفاظت کې پرې الله ته وسپاره چکرې دا بچای را غټ شو مور ته چې بچیا اتابلار چکل وفات کېدو نو مونږ یو خپل غواو او ما ته وی چې هغه په ځنګل کې پرې خو او د الله ته مورس پارل او چکل دا بچای د مارا غټ شي نو ځنګل له لاړ شي الله پاک خپل امانت ویر کی ورلا نو بچای ته اوس غټ شي لاړ شو هغه ځنګل نه غواره والا مختصر الفاظو کې زوی چې لاړو ځنګل لا غواو خپل منډه کړ څو کاله منځ کې تیر او یې ځان ورس پارل چې روانه کړ راي وستا نو مور ورته وی چې بچی دا بازار کې خرڅ کړه غوای روانه کړو لیاره کې د انسان په شکل کې فرشتہ راغلی ورته چې بچی دا غوا ته 200 روپے خرڅ نو مور ته وی چې دا 200 روپے خرڅ کم چې بچی په 10 روپے خرڅ چراغ هغه ورته دا فرشتہ چې انسان شکل ځان جوړ کړي چې په 200 روپے خرڅ چې په 10 روپے چې مړه خیر دی په یو لسره مړه خیر دی په یو لسره دغه ورته ویل بچي چې اوس خو غټ شوی دی اچھا نه ما ته مور ویلی چې په لاس کې خرڅه زه د مور خبره منم په یو لاس نه درته اچھا ودا زه د مور نه پښتنه کوم سره د غوا بیا تلغه کله اچھا بچي نو په یو لاس په ور کړو نه دا خو ګټه ير کار ته تاوان خو نه ير کالو اچھا نه ما سه تا خبر نه بغیر خبره نشو کړی فرشتي ورته شکل بدل کړي ورته چې بچي چرته بوزي دا غوا اچھا خرڅه مې 100 روپے خرڅه اچھا په یو لاس اچھا مړه خیر دې په 2 لاس راکړه اچھا نه زه مور نه پښتنه بیا چلاړو بچو دا مور خپل خبره مانو بیا چلاړو مور ته چې موري په 2 لاس وته چې بچي ور کړي بدوي کنه اچھا خزا فرشتي ورته شکل بدل کړي بیا په لیاره کې لیاړو 100 روپے خرڅه اچھا په 2 لاس مړه خیر دې په 2 لاس راکړه مور ورته دا ویلو چې بچي کوي ته ویل بل سړی چې په 2 لاس راکړه زیات ریټ ورته ویلو
نو پختنه ته وکا چې مور مې یې چې څه معاملې او صحیح خبره باندې پوي کا اخلیم نه او ریټ راته زیاته ورته وی چې خیر دې په دیار لسی راکا اچھا مور موي چې دا څه خبره او څه معاملې اچھا معاملې دا او چې په نږدې وخت کې بنی اسرائیلو کې به یو سړی څوک وښني او هغه سړی په پښتنه وکي چې دا څنګه قاتل به څنګه معلوم شي دغه مړی نو الله تعالی ورته د وحی په ذریعہ باندې موسی علی السلام ته وایي چې وا غواړو دوی به بار بار پښتنه کې چې څنګه غواړو ته شي دغه غوا په غونډه دنیا کې نشته هم دغه غوا خو الله پاک یې څه پرشتہ يم چې مور ته وایي چې دا غوا به تاسو په خرڅو څومره قیمت باندې اچورته او به چې غوا لاله کا او چې کومه چمړه تی راو باسي دا چمړه د سرو د سپینو زرو ډکه په دمره قیمت خرڅه ځکه چې ته د پښتنې ډېرې وکړه چې پښتنې څومره کې امر به تاسو مشکل جوړي بس اوله کې ته چې غوا لاله کا کومه ایرانی موري وای ټیکوا خو چې بار بار نبی مبارک پازا بای بار بار نبی مبارک له تکلیف ور کوي نو الله پاک ورته ته مسله سخته او دا غوا خو بصیر دلته ملاوي دا او دمره سرو سپینو زرو باندې هر تکړه او چې پاغله کې باندې مړ یوالو ورته چې خدای دې بیخ وسم تا وېشلې مړ را ژوندای شي بس خلک را پورته شو دی کوتره یوړو نو خبره دا و چې دا وګورو دا به تورې تمثيل ور کوي چې ګورا چا مطلب چې دا الله او د نبی مبارک خبري نه دی منلی مشکل ورته جوړ دی نو اے د مدینه منوره يهوديانو دا الله او د نبی خبره ومنو چې تاسو ته مشکل جوړ نشي حاضرینو څه فرمایي مخکې وایس قال هر کله چې فرمایل موسی علی السلام لقوم خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې تاسو حلال کوي بقرتن یا غوا قالوا ویل دوی اتتخذنا هزوا آیت نسی موسی علی السلام مونږه پټو کو سره قال او فرمایل موسی علی السلام اعوذ بالله زپنا غوړم په الله تعالی سره زپنا غوړم په الله تعالی سره ان اكون چې شمه من الجاهلین د ناپوهه خلقنا قالوا ويل دوی ادعو لنا او غاړه زمونږ لپاره ربک د خپل ربنا يبين لنا چې بیان کې موږ ته ماهیه چې څنګه دا غوا قالو فرمای موسی علیہ السلام انه بشکد الله تعالی یقول فرمای انها بشکد بقره یوغوا لا فارض چې نه بوډه دا ولا بکرون او نزوان دا اوان درمیان حال دا بین ذالک پمن د دې کې ففعلوا بس وکیتا سو ما هغه ته تمرون چې تاسو ته حکم کولای شي قالو دولنا او دوی چې وغاړه زموږ پر ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته مال او نو چې څنګه د رنگ د غوا قال او فرمایل موسی علیہ السلام انه بشکد الله تعالی یقول فرمای انها بقره بشکد ایو غوا صفراء زیړه فاقع لونها تک زیړ د رنگ د غوا تسر الناظرین چې خوشاله کوي کتون کی قالو او دوی ادعو لنا او غاړه زمونږ لپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ماهیا چې څنګه دا غوا ان البقره بشک دا غوا تشابه غډوډ شوی د علینا په مونږ باندې و انه بشک مونږ ان شاء الله کچرته خو خشید الله تعالی اراده وشید الله تعالی لمهتدون خامخ هدایت مو بیا مزو ان شاء الله نو ان شاء الله کوي وای دا غوا ډیر اثر دوی ته پیدا شوی وای قالو فرمای موسی علیہ السلام انه بشکد الله تعالی یقول فرمای انها بقره بشکد ایو غوا دا لا زلولون چې نخواری کوي تسیر الارض چې اړويس مکا ولا تسقل حرسا او نو بویر کوي فصل لرا مسلمه بداغدا روغ ربوټه دا لاشیت فیها نشت داغ فیها په دغه غوا کې قالوا او دوی الان اوس جئت راغلت بالحق فحق باندې فذبحوها نو حلال کړه دا غوا وما کادو او نو نزدې دوی فعلون چکړې وای دا کار وای زو هر کلا قتل تون چې تاسو او اجل نفس نیو نفس فدارتون تاسو جګړه وکړه فیها په دین پس کې یو وی چې تاوي جلې بل ویل چې تاوي جلې والله او الله تعالی مخرج راخکار کون کینه ما ده هغه څه کنتم چې وای تاسو تکتمون چې تاسو پټول فقلنا بس اویل مونگا ادربو او غدا مڑے ببادها پزنی صد دغیغوا کذالک اندارنگی یحیی اللہ رجون دی کوي اللہ تعالی الموتا مڑی ویوریکم او خای تاستا آیاته نخد قدرت پلے لعلکم د دې لپاره چې تاسو تعقلون او شئ ثم قصد بیا سخشل قلوبکم زند تاسو من بعد ذالک رستو د دینا مڑے تر ژوندای کو بیا موسی علیہ السلام نه مړې درته راځوندای کو ګوره دا څوره ناشنا غونډه مسله شو بیا زونم سخت شول فهي کل حجاره بس دا زونو سختې دل په شان د تیګې شول او اشد قسوایا د دینهم ډیر زیات سخت و ان من الحجاره او بشک زنی تیګې
زنی د تیګونه لما خامخ هغه تیګی دي یتفجر چروان منه الانهار داغینا نهرنا وان منها او بشک زنی د تیګونه لما خامخ هغه تیګی دي یشقق چوچوی فیخرجون رؤوز منه الماء داغینا وب وان منها او بشک زنی د تیګونه لما خامخ هغه تیګی دي یهبط چرا غرزیږي من خشیت الله د یرید الله تعالی نا ٹھیک هم د الله د حکم نا یریږي وبره وباسي را غرزیږي او تاسو هغه زونه نه بدليږي وما الله نذ الا تعالی بغافل نا خبره عما دهغه کارونه تعملوا چې تاسو یې کوئ ها انصار وویل چې ارمان دوی چې دا يهوديان مؤمنان شي ارمان دوی چې مؤمنان شي الله ته فرمایي افتتمعون آیات ستما کوي ان يؤمنوا چې ایمان براوړي دا يهوديان لکم پتا سبانه وقد كانوا په تحقیق سره وا فريق يودلا منهم د دوینا يسمعون كلام الله اوریدل به خبره د الله تعالی ثم يحرفونه بیا به بدلولي هغه خبره د الله تعالی من بعد ما رستو داغینا عقلوه چې دوی په پوښول باغی باندې وهم يعلمون او حال دای چې دوی په هدل الله خبره به اوریدیم نبی منل نو تاسو خبره به څو منی و اذا هر کلام لقل الذين چدوی ملو شي داغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړې قالو دوی وای آمنا موږ ایمان راوړې و اذا خلق لچ ځان لشي بعضهم زنی د دوی الی بعض زنی نور سره قالو دوی وای اتحدثونهم آیات سو بیانوي دوی ته بما هغه فتح الله چکلو کړی دی الله تعالی علیکم پتا سبحانه لیحاجوکم د دې د پاره چې دوی بحث وکړي د تاسو سره به په دې خبرو باندې عند ربکم د تاسو د رب پنځ باندې افلا تعقلون آینو تاسو نه پويګو په دې يهوديانو کې منافقانو اخیری خبرې دي په دې يهوديانو کې منافقانو سبي عالمانو ته ویل يهوديانو عالمانو ته چې تاسو د نبی عليه السلام صفات ما بیانو ځکه چې هغه تاسو بیان کو مؤمنان د تاسو د خبرې کینچ کی او بیا وایي چې ګوره په خپل باندې صفاتونه کو اوس چراغ نه منو نو تاسو خلاف بیا دلیل نه جوړي ګوره د نبی عليه السلام صفات بچانو کړو دا منافقانو يهوديانو باندې بم دا صفات بد لګیدو الله د موږ تاسو د نبی عليه السلام په صفات کوونکو خلقو کې شمار کړي ها اولا يعلمون ايدين پويږي ان الله بشک الله تعالی يعلم پويږي ما پاغت باندې يسرون چدوي پټوي و ما هغه يعلمون چدوي اخکار کوي ومنهم اوزن دوینا اميون اميان دي پټکیم ندي خبر لا يعلمون الكتاب نه پويږي په تورات باندې الا امانيا مگر تشه ارزوګاني دي وانهم او ندي دوی الا يظنون مگر تش ګمانونه کوي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شريف اللهم صل على صلى الله تعالى على خير خلقه محمد